بسم الله الرحمن الرحیم. څرنګه چې تاسو ته پته چې وفاق المدارس عربیه پاکستان داخلي شروع دي، تقریبا 2 ورځې پاتې دي او اډمیشن چې د هغې نه پس بیا ډبل پی سره سٹارټ کیږي. نو 23 سپتمبر پورې تاسو د بنات بنین دپاره اپلای کولی شئ. آنلاین هم اپلای کولی شئ، زمونږ په ترو باندې هم تاسو اپلایګانې کولی شئ. د هغې سره سره که مثال کې طور پر داسې استاد یا استاذې هغه د وفاق المدارس عربیه پاکستان په امتحان کې خپل ډیوټي لګول غواړي، نو د هغې لپاره به تاسو اپلای څنګه کوئ؟ لومړی خبره دا ده که چېرې تاسو استاذ یا استاذه یې او تاسو په خپلې مدرسې کې درس کوئ، عامې درجې طلبه ورته یا خاصې عالیه عالمیه، او ستاسو دا خواهش وي چې یاره زه د وفاق المدارس په امتحان کې ډیوټي وکړم، د هغې لپاره به تاسو اپلای څنګه کوئ؟ نو په دې نن ویډیو کې به زه تاسو ته مکمل طریقه کار ښایم. لومړی خبره دا ده چې تاسو په ګوګل کې عامر خان حقانی سټوډیو سرچ کړئ. چې کله تاسو دا ویب سایټ سرچ کړئ آینه پس به تاسو سره دا ویب سایټ راشي، په دې لینک باندې به کلیک کړئ، بیا به دې طریقې سره تاسو سره ویب سایټ چې هغه به کولاو شي. دا تاسو یې دی لیکلی دی وفاق المدارس نگرانی اپلای. پښتو زبان کې هم تاسو معلومات حاصلول شئ، اردو زبان کې هم. دلته دواړه لینک چې دی دا به تاسو ته موجود وي. په یو لینک باندې کلیک کړئ او هغه مکمل طریقه کار چې دی هغه زده کړئ. په دغې طریقې سره تاسو وفاق المدارس په امتحان کې خپله ډیوټي لګولی شي. او دې سره سره تاسو عامر خان حقانی سټوډیو ویب سایټ نه پام هم ډاونلوډ کولی شئ. چې کله تاسو پام ډک کړئ د هغې نه پس وفاق المدارس په ایډرس باندې پام ولګئ. یو څو ورځې پس به بیا وفاق المدارس نه تاسو ته میسج راشي، ستاسو ډیوټي به ولګي. د هغې نه پس چې کوم مرکز سنټر تاسو لیدل کړئ هلته به ځئ او خپله ډیوټي چې ده هغه به جاري ساتئ. نو په دې ویډیو کې تاسو مکمل طریقه کار زده کړئ چې تاسو به پام څنګه ډاونلوډ کوئ، پام به څنګه پیل کوئ. هغه مکمل طریقه کار مې تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کړی دی. په خپلې هم زده کړئ، نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د وفاق المدارس عربیه پاکستان چې کله داخلې بندې شي او د هغې نه پس بیا د بنات او بنین یعنې دیني طلبه او طالباتو رول نمبر سلیپ چې دي هغه تیاریږي. د هغې سره سره بیا وفاق المدارس عربیه پاکستان د استادانو او د استادانې د هغوی د ډیوټي اعلان کوي. چې کوم استادان یا استادانې وفاق المدارس په امتحان کې خپله ډیوټي کول غواړي، نو د هغې لپاره بیا وفاق المدارس اعلان کوي او دغه استاذ او استانې چې دی یعنې مطلب ده چې کوم استاذ یا استاذه دوی اپلای کول غواړي، نو د هغې لپاره به څه شرایط دي او څه طریقه کار دی چې هغه به زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. چې دغه استاذ یا استاذه دوی به د نگرانی دپاره اپلای څنګه کوي، یعنی د وفاق المدارس په امتحان کې خپله ډیوټي دپاره به اپلای تاسو څنګه کوئ. په دې ویډیو کې چې دا کوم پام تاسو وینئ دې ته وایي نگرانی پام. دا د نگرانی پام دی. لومړی زه صرف تاسو ته مکمل ډیټایل بیانوم چې په دې کې څه شرایط دي. د هغې نه پس په آخره کې به زه تاسو سره طریقه کار شیر کوم چې دا پام به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ، دا پام به تاسو څنګه فل کوئ او بیا به دا پام تاسو کم ځای کې جمع کوئ. نو لومړی تاسو ځان په دې خبره پوه کړئ که چېرې تاسو په مدرسه کې درس کوئ او د هغې سره سره تاسو خپله ډیوټي د وفاق المدارس په امتحان کې راوستل غواړئ، نو د هغې لپاره لومړی خو دا خبره شرط دی چې وفاق المدارس دا خبره کړی چېرې دغه استاذ یا استاذه چې کم از کم دا قابله وي، قابلیت څه حیثیت پکې وي. لومړی شرط د دې لپاره دا دی چې دغه استاذ یا استاذه چې دې کې قابلیت موجود وي. بل شرط دې لپاره دا چې دا د کتابونو درس کوي، په مدرسه کې طلبه او طالباتو ته یا کتابونه پړاوي، چې کم از کم دا طلباو ته یا طالباتو ته د وفاق المدارس کم نصاب دی د هغې درس ورکوي. او بل چې په دې کې دننه د امتحان اخیستلو هغه صلاحیت هم موجود وي. که چېرې مونږ او تاسو دې پام ته وګورو بره یې لیکلي وفاق المدارس عربیه پاکستان، صحیح شو.
د هغې نه پس که موږ وګورو دی لیکلي مرکزي دفتر دا د وفاق المدارس ایډرس دی. او د هغې نه پس که موږ وګورو نو بیا لیکلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د هغې نه پس زه تاسو سره په دې پام کې چې کوم تاسو ته هدایت لیکلی شوي هغه تاسو سره شیر کومه. وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے سالانہ امتحانات 1447 ہجری بمطابق 2026 کے صحیح اور منظم طور پر انعقاد کی خاطر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے جامعہ مدرسہ کے درجہ ذیل اوصاف کے حامل اساتذہ استانیوں کے نام تجویز فرمائیں. وی چې د وفاق المدارس عربیہ پاکستان چې کم 1447 هجری او سٹارټ تا او داخلي چې دی هغې کې هم 2 ورځې پاتې دي تقریبا 23 ستمبر پکې لاس ډیټ دی. نو دې سره سره که مثال کې طور پر تاسو 2026 کې په خپل امتحان کې یعنی د وفاق المدارس په امتحان کې خپل نوم راوستل غواړئ په ډیوټۍ کې نو وفاق المدارس دا نوټس جاری کړی وي چې مدارس والا ته دا درخواست دی چې تاسو د خپل استازو یا استازې د هغوی نومونه چې هغه تاسو راولېږئ او د هغې دپاره تاسو فارم ډک کړئ. لومبی شرط پکې دی لیکلی چې استاز استانی با اعتماد دیانتدار او سنجیده و. صحیح شو. لومبی شرط د دې لپاره دا دی چې دغه استاز یا استازه چې دیانتداره با اعتماد او سنجیده وي. دویم شرط ول دا ذکر کړی دی چې درجه کتب کا جس درجه میں بالفعل استاز استانی ہوں. دویم شرط ول دا دی چې کم از کم دا د کتابونو درس کوي. صحیح شو. که استاز وي که استازه وي. اور دریم شرط دا لیکلی چې امتحانی امور سرانجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہو. چې کم از کم په دې کې دریم شرط دا موجود چې دا د امتحان اغوستلو او دې کې دننه څه صلاحیت چې دی هغه موجود وي. اوس که موږ لږ لاندې لاړ شو هغې نه پس موږ ته لیکلي دي چې نگران اعلیٰ مقرر کرنے کے لیے جو زیادہ موضوع ہو اس کی بھی تصریح کرے. مطلب دا چې کچرې په دې امتحان کې د نگرانۍ په امتحان کې تاسو یو مشر مقرر کول غواړئ د هغه نوم هم تاسو تجویز کړئ چې هغه ډېر زیات اهل وي د حال سنٹر دپاره. وفاق کی امتحانی کمیٹی کو مکمل اختیار ہوگا اور ان کی تقرری کسی بھی امتحان مرکز میں کریں. وی چې وفاق المدارس عربیہ پاکستان امتحانی کمیټۍ د دا مکمل اختیار دی چې د هغوی چې کم ډیوټي راوستل غواړي د هغوی دپاره که کم مرکز مقرر کړي هغه د کمیټۍ والا اختیار دی چې کم ځای کې د ډیوټي راله هلته به دې ډیوټي کوي که هغه استاز وي که استازه وي. بیا وی اپنے مدرسہ جامعہ کے طلباء کی تعداد کے تناسب سے درجات کتب کے اساتذہ کرام معلمات کے نام درج کریں. بیا وی چې د خپل مدرسې د جامعې د طلباو تعداد سره سره د درجه کتب چې کوم ستاسو استاز دی یا استادان د هغوی نوم تاسو تجویز کړئ درج کړئ. مطلب دا چې په دې مدرسه کې تاسو سره څومره استاز دي څومره استازي دي د هغوی نومونه به تاسو په دې پام کې ولیکئ. بیا وایي چې 25 طلبا پر ایک نگران لیا جائے گا چې په یو حال کې 25 طلبا ناست وي هغه پیپر ورکوي پارچه حل کوي پای باندې صرف یو استاذ با مقرر کولی شي. نگرانی کے لیے تجویز کردہ نام اور اگر آپ نے درجہ کتب کا امتحانی مرکز تبدیل کرنا ہو یا بنانا ہو تو اس بارے میں درخواست 20 ربیع الاول یعنی 1447 ہجری تک ضلع مسئول وفاق کو موصول ہونے چاہیے. مطلب دا کہ چرے تاسو د کم استاز یا دا استاز لپاره وفاق المدارس کې نوم تجویز کول غواړئ یعنی د هغوی ډیوټي لګول غواړئ نو تاسو له پکار دی چې د 20 ربیع الاول نه مخکې تاسو وفاق المدارس ته خپل پام چې دی هغه ولګئ. د هغې نه پس کوس مونږ وګورو دی لیکلي نام مدرسه مع مکمل فتح. وایي چې دې ځای کې به تاسو د خپلې مدرسې مکمل فتح چې ده هغه به ولیکئ. ستاسو د مدرسې چې کوم نوم دی هغه به دلته ولیکئ. مثال کې طور پر زموږ مدرسې نوم دی جامعه حقانیه کوړه خټک نو زه به دلته جامعه حقانیه کوړه خټک ولیکم.
دا شان آینه پس وایي چې الحاق نمبر تاسو بدل د خپل مدرسې الحاق نمبر چې دی هغه ولیکئ. بیا لیکلي فون نمبر مدرسه، بیا بدل تاسو د خپل مدرسې هغه فون نمبر ولیکئ. دلته کوشش تاسو دا کوئ چې دلته تاسو خپل نمبر لیکئ یا د ناظم لیکئ یا د محتمم، ستاسو مرضي ده. او دلته لیکلي موبایل نمبر محتمم ناظم، که دلته خپل لیکئ که ناظم لیکئ ستاسو هم مرضي ده. خو بهتره ده چې تاسو دلته ناظم صاحب نمبر لیکئ. بیا چې امثال وفاق کے تحت درجہ کتب کا امتحان دینے والے طلباء طالبات کی تعداد یہاں درج کریں. بیا تاسو ته دا وایي چېرې تاسو دلته چې کوم درجو امتحان ورکړی کېږي د هغې طلباو او طالباتو تعداد تاسو دلته ولیکئ. مطلب دا دی چې کومې مدرسې تاسو ناظم یا محتمم او تاسو پام ډکوئ، ستاسو د مدرسې چې څومره طلبا دي، صحیح شو، یا طالبات دي، د هغوی ټول تعداد دلته ولیکئ چې زموږ د مدرسې دومره طلبا او طالبات هغوی امتحان ورکوي. د هغې نه پس که موږ او تاسو لږ لاندې راشو، دی لیکلي نمبر شمار، بیا لیکلي نام معاون نگران، بیا لیکلي موبایل نمبر، بیا لیکلي کس مدرسے کا فاضل ہے، بیا لیکلي کتنے سال نگران ہے، بیا دلته لیکلي مدرسه میں کس درجے کا استاذ ہے. نمبر شمار کې به صرف تاسو داسې ولیکئ. مثال کے طور پر تاسو یو استاذ لپاره نوم ولیکو، نو هغه ته به دلته مخامخ ایک ولیکئ، دلته به لاندې 2 ولیکئ، دلته به 3 ولیکئ، دلته به 4، داسې دې ته به تاسو نمبر ورکئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مثلا. صحیح شو چې 15 استادانو په ریپلای کوي، نو دلته به 1 ولیکئ، دلته به پوره ډیټا ولیکئ د استاد، بیا لاندې 2 ولیکئ، د بل استاد ډیټا به ولیکئ دې طریقې سره. مثال کے طور پر زه د یو استاد نوم لیکم، دلته به تاسو لیکئ نمبر شمار کې 1 په ولیکئ. نام معاون نگران، دلته به د استاد مکمل نوم ولیکئ. بیا به مخامخ لیکلي موبایل نمبر، دلته به د استاد یعنی د دغه استاد د موبایل نمبر به ولیکئ. کس مدرسې کا فاضل ہے، دا استاد چې دی د کومې مدرسې نه فارغ شوی دی. مثال کے طور جامع حقان یا کوړه خټک نه فارغ شوی، دلته به تاسو جامع حقان یا خټک ولیکئ، او که بلې مدرسې نه بل مدرسې نوم به ولیکئ. بیا وی کتنے سال نگران ہے، 100 کاله دی نگران پاتې شوی د وفاق په امتحان کې. که یو پیره پاتې شوي 1 په ولیکئ، که 2 پیره پاتې شوي 2، او که چرته کړی هم نه وي نو بیا به تاسو صرف 0 ولیکئ. بیا لیکلي مدرسه میں کس درجے کا استاذ ہے، په مدرسه کې دی د کمې درجې استاذ دی. مثال کے طور پر دغه استاذ درجه عامه والا ته سبق ښیي یا خاصه والا عالیه چې کومه درجه وي ته دې سبق ښیي، هغه درجه به تاسو دلته ولیکئ. د هغې نه پس په دې طریقې سره تاسو د هر استاذ یا د هر استاذې په ترتیب سره هغه مکمل نوم، موبایل نمبر، مدرسې فاضلیت چې کومې نه فارغ شوي، 100 کاله نگران پاتې شوی، کومې مدرسې یعنی په مدرسه کې کومې درجې استاذ دی، هغه به مخامخ د هر استاذ په دې ترتیب سره هغه ډیټا چې تاسو ولیکئ. د هغې نه پس که موږ تاسو لاندې لاړ شو، بیا دا لیکلي چې دستخط محتمم، دا خبره تاسو په خپل ذهن کې کېنوئ چې کله تاسو دا پام ډک کئ، نو د هغې نه پس په تاسو دا پام چې دی دا به مدرسې د محتمم صاحب نه اټیسټ کوئ. مطلب دا چې دلته به محتمم صاحب خپل سیګنیچر وکړي او د مهر به ولګوئ د مدرسې. صحیح شو، که چېرې تاسو دا پام پیل کې یعنی ډک کې او د مدرسې مهر پې ونه لګوئ او د ناظم صاحب دستخط پې ونه کړي، نو بیا به ستاسو هغه دغه چې دی د پام چې هغه به مسترد کېږي، هغه به کینسل کولی شي، بیا به ستاسو د وفاق المدارس په امتحان کې څه ډیوټي نه لګي. نو دی په دا طریقه کار دی چې تاسو کله دا پام ډک کې، د هغې نه پس په د محتمم صاحب نه په دې پام باندې سیګنیچر واخلئ او د مدرسې مهر به پې ولګوئ. چې کله دا پام تاسو ډک کې، د هغې نه پس په بیا تاسو د چلو کې چې دا پام چې دا په یو لفافه کې بند کې، په یو طرف باندې به ولیکئ پرام کې خپل د مدرسې اډرس ارس ولیکئ، او په 2 سایډ باندې به ولیکئ دی لیکلی ګارډن ټاون شیرشاه روډ ملتان. په دې اډرس باندې به تاسو وفاق المدارس ته دا لفافه چې دی دا به تاسو ولیکئ. خو دا یاد ساتئ د 20 ربیع الاول نه به مخکې تاسو دا پام ډکوئ او وفاق المدارس ته به لیږئ. نو په دې طریقې سره تاسو هغه نگرانی پام چې هغه ډکولی شي. اوس زه تاسو ته ښیم چې تاسو به د
بالپن په ذریعه باندې خپل پام څنګه ډکوي. اوس زه تاسو ته دا طریقه کار ښایم چې یاره قلم په ذریعه باندې به تاسو دا پام څنګه پیل کوئ. کمپیوټرایز طریقه کار خو ما تاسو ته وښودو چې دې طریقې سره تاسو دا نگراني پام چې دا پیل کولی شئ. اوس مثال کې طور پر د دې پام نه تاسو پرنټ ویشتو او دا تاسو د قلم په ذریعه باندې دا پام ډکوي. نو هغې لپاره ګوره دا طریقه کار دی چې لومبې به تاسو دلته مدرسې خپل نوم ولیکئ. مثال کې طور پر زه لیکمه جامعه حقانیه کوړه خټک نوشهره. دې طریقې سره به تاسو د خپلې مدرسې نوم ولیکئ چې په کومې مدرسه کې تاسو درس کوئ. اوس مثال کې طور پر جامعه حقانیه چې کوم الحاق نمبر دی هغه به تاسو دلته ولیکئ. صحیح شو؟ د خپلې مدرسې الحاق نمبر به ولیکئ، هغه 15 هندسي وي. ټیک ده؟ د هغې نه پس به فون نمبر یادوي چې دلته به تاسو د خپلې موبایل نمبر ولیکئ. مثال کې طور زه خپل فون نمبر لیکمه. ټیک شو؟ بیا وایي چې موبایل نمبر محتمم ناظم صاحب. دلته به یا تاسو محتمم صاحب نمبر لیکئ یا به ناظم صاحب. مثلا زه د ناظم صاحب لیکمه، هسې احتیاطاً ما پکې خپل نمبر واچو. په دې ځای کې به تاسو د ناظم صاحب نمبر چې هغه به تاسو لیکئ. صحیح شو؟ د هغې نه پسې لیکلي وفاق تا درجه کتب یعنی درجات کتب کا امتحان دینے والے طلباء طالبات کی تعداد یہاں درج کریں. ستاسو مدرسه نه چې څومره طلبا طالبات پیپر ورکوي د هغې ټول تعداد ولیکئ. مثال کې طور پر ما ولیکو 38 ما ولیکو. د هغې نه پس که زه لاندې راشم نو دې لیکل نمبر شمار، بیا لیکلی نگران نوم لیکلی موبایل نمبر کس مدرسے کا فاضل ہے کتنے سال نگران ہے مدرسه میں کس درجے کا استاذ ہے. مثال کې طور زه د یو استاذ ډیټه لیکمه، دلته به ولیکئ 1. اوس ما مثلا زه خپل نوم لیکل غواړم یعنی زه خپل ډیوټي لګول غواړم، نو دلته به زه ولیکم عامر خان حقانی. اوس موبایل نمبر به ولیکئ. صحیح شو؟ موبایل نمبر چې کله ولیکئ د هغې نه پس لیکئ کس مدرسې کا فاضل ہے، کمې مدرسې نه فارغ دی، جامعه حقانیه کوړه خټک. صحیح شو؟ کتنے سال نگران ہے چې څو کاله ډیوټي کړې، مثلا زه ولیکم 3 کاله. او مدرسه میں کس درجے کا استاذ ہے، زه ولیکمه خامسه. دې طریقې سره تاسو د هر استاد چې دی هغه معلومات چې دی هغه لیکلی شي. دلته مثال کې طور پر د دویم استاد نوم لیکئ، تاسو به دلته 2 لیکئ، بیا دلته به د هغه استاد نوم ولیکئ، بیا د موبایل نمبر، بیا د مدرسې کومې مدرسې نه فارغ دی، څو کاله یې ډیوټي کړې ده، بیا د کومې درجې استاد دی، که د عامې د عامه ولیکئ، خاصه یې خاصه ولیکئ، عالیه یې عالیه ولیکئ. دې طریقې سره د هر استاد د هر استازي هغه ډیټه چې تاسو لیکلی شي. بیا لاندې که دلته وګورئ دلته به د محتمم صاحب نه تاسو یو سیګنیچر واخلئ. صحیح ده؟ خو دلته به لاندې چې دی د مدرسې مهر وغیره به ولګوئ. چې کله دا پام تاسو ډک کړئ که نه، د هغې نه پس دایینې په دې اډرس باندې به تاسو وفاق المدارس ته دا پام چې دی دا به ولېږئ. په لفافه کې به بیا دا پام چې دی دا به بند کړئ او د وفاق المدارس دا اډرس به پرې ولیکئ. په یو طرف باندې به خپل اډرس ولیکئ، هغې سره به بر ولیکئ پرام، بل سایډ باندې به 2 ولیکئ او بیا به دا اډرس ولیکئ. نو په دې اډرس باندې تاسو دا پام به ولېږئ. بیا به وفاق المدارس ته چې کله پام ورسي بیا به ستاسو ډیوټي چې دا وفاق المدارس په امتحان کې راشي، لیست به ولېږي، یا به د وفاق المدارس له طرف نه تاسو ته کال وشي یا به میسج چې په فلاني ځای کې ستا ډیوټي ده او خپلې ډیوټۍ له چې دی لاړ شه. نو دې طریقې سره تاسو نگراني پام دپاره اپلای کولی شئ.